بسم الله الرحمن الرحیم. دا الرفع و تکمیل فی الجرح و التعدیل دی. دا وګورئ ټول مرګ دا د امام عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه کتاب دی. الامام ابو الحسنات محمد عبدالحی اللکنوی 1304 کې دی وفات دی او په دې باندې تحقیق او تخریج د نصوص او تعلیقات په عبدالفتاح ابو غدا کړ دي چې هغه 1417 کې وفات ته رحمه الله. دا ډېر لوی عالم دی احناف. نو سو دا صفحه دا نمبر 52 المقدمه. مقدمه هغه ته ویل کېږي چې مخکې راوړل کېږي د هر کتاب نه مخکې چې هغه مقدمه کې اجمالاً څه اشاري ومویلک. نو مقدمه دا فيما يتعلق بحكم جرح الرواة وتعديلهم په متعلق یعنی مقدمه چې ده په هغه کې دا چې متعلق دا حکم د جرح د روات سره او تعدیل دی راویان سره. مقدمه دا فيما يتعلق بحكم جرح الرواة وتعديلهم یعنی جرح د روات او تعدیل د رواتو د حکم متعلق دا مقدمه راوړه چې جرح پر راوی معنی اور عدالت تراوی. نو جرح دی راوی اور عدالت تراوی اصل نمراد دی نمراد چې دی هغه محدث دی راوی دی حدیث دی. ځکه د دې نه علاوه په مفسر باندې او فقی باندې یا په لغت امام باندې جرح نه کیږي نه د عدالت ولی چې هغه حامل دی حدیث نه دی. چونکه دا اوس حامل دی حدیث دی د یو غټه یعنی مطلب دا دی یو بوج چت کړ دی هغه دا بوج څه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نسبت حدیث کوي. نو لہذا د جرح بم کی تعدیل بم کی د سوانی همری بم بیانېږي د حالت معلومیږي چې د اعتقادن څنګه دی او ضبط کې څنګه دی عدالت کې څنګه دی ثقاحت شته یا نشته دا ټول خبرې با ملخوص کیږي. لکه فيما يتعلق بحكم جرح الرواة وتعديلهم وما يجب فيه اور هغه چې واجبېږي په هغه کې تثبتنا وتحرينا لقولهم وفعلهم یعنی اختیار کول دی قول لرا او فعل لرا او تثبت وغیرہ عدالت وغیرہ. وما يحذر من المبادر للجرح اور په دې کې تحذير دی یره د شیشنا چې فورن به جرح نه کوي بلا ضرورت بغیر ضرورت نه جرح به نه کوي. ځکه الله وی ان جاءکم فاسق بنبین فتبینوا تحقیق بکای. نو تحقیق به څنګه کوي لکه نو جرح تبا مبادرت نه کوي فورن لکه بلا ضرورت. وما لا يجوز من الجرح ونقله او په هغه کې د مقدمه چې جایز نه ده جرح او نقل د جرح او بعد هغه ما يجوز منه جایز ده یعنی بعضی کې جایز ده جرح کول نقل کول او بعضی کې جایز نه ده. ولنذكر ذلك في قاضات عديده اور مولانا عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه وی چې دا موږ ذکر کوو په یو څو ایقاظاتو کې تنبیهاتو کې بیداریانو کې چې هغه مشتمل ده ایمازات سدیده په هغه محکم ایمازات باندې هغه یعنی مطلب د استوار دا هغه ته تخی ایقاظ نمبر 1 فی مال سبی غیبت چې جرح غیبت نه دی اصل کې حالانکه غیبت هو حرام دی خو چونکه د حامل حدیث ته حدیث اوچت کړ دی او د حدیث نسبت پیغمبر ته کوي نه د وسو چاند بین بخا مها کی کنه د عام عالم بارکه سوک دغه نه کوي. ذکر النووي فی ریاض الصالحین والغزالی فی احیاء علوم الدین وغیرهما فی غیرهما. امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړی دی پر ریاض الصالحین کې اور امام غزالی ذکر کړی دی په احیاء علوم الدین کې وغیرهما د دې دوه نه علاوه فی غیرهما د دوه نه علاوه په نور دوه کې هغه د ان غیبت الرجل حیا ومیتا تباح لغرض شرعی لا يمكن الوصول الیه الا بها وهي سته. هغه دا و چې غیبت یو سړی بل سړی خو هغه ژوند دی یا مړ دی دا مباح دی غرض شرعی دی وجنا یا شرعی و غرض دی وجدا هغه کې بیا کومر دی ژوند دی غیبت جایز دی کو لا يمكن الوصول الیه الا بها ځکه چې ته هغه ته نشي رسیدل مقصد ته مگر په دې غیبت سره برسي. هغه شپږ طریقې شپږ دینو کې غیبت جایز دی لکه نو هغه یو داخله کا الاول التظلم په دې وخت غیبت جایز دی چې چا باندې ظلم وشو. نو فيجوز للمظلوم ان يتظلم الى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولايه او قدره على انصافه من ظالمه. نو جایز دی مظلوم لپاره چې د خپل د ظلم د حادثه او دا خبره پیش کی چاته سلطان ته او قاضي ته او دغه نه علاوه نور چاته چغل پر ولایت عاموي
او هغه څخه ډنډوي یا قدرت وي په انصاف باندې ظالم نه، چې ظالم نه انصاف غستې شي نو دی به دغه په مخ کې بچکیږي لکه زوی دی هغه د پلار خلاف بیا غیبت کول شي چې پلار په ظلم کوي لاش یو قاضي عالم ته چې ما سزا شوی لک فیقول دی وی فلان ظلمنی قضا فلان کی مامانی ظلم کړي دینه علاوه چې دی غیبت کول جایز نه دی. دویم دا دی الثانی دویم وجه دا ده الاستعانه تعالی تغییر المنکر د منکر په تغییر معنی لکه ته مدد اخلي بل چانه نو التم ته بیا کول شي ورد العسیل الثواب او ګناګار ثواب ته واپس کای نو دغل تم چې ته وسو یعنی مطلب غیبت کول شي فیقول تبوای لمن يرجو منه ازاله المنکر چې چانه یعنی ازاله د منکر چې ممکن وي امید وي چې د منکر ختمول شي ناجایز شي ختمول شي نو د بسوي فلان يفعل كذا فسجره فلان کې دا کار کوي اور هغه ته زجر ورکا یعنی فلان کې شرابي دی هغه د شراب نه منی کا فلان کې کار کوي ته منی کا یا هغه انکار حدیث کې ته منی کا او د څه ولایت شته نو په دې وخت کې کدا تا غیبت کوم دا غیبت نه دی دا خیر. دریم دا استفتاء چې ته چا نه فتوا اخلي نو مفتی ته وای دا مفتی ته مستفتی وای ظلمنی ابي قضا ما من زما پلار داس ظلم کړ دی فما سبیل الخلاص منه خلاصی لار څنګه دا اوس به ما څنګه خلاصي راکای مال به څنګه نجات راکای. سلورم دا تحذير المؤمنین من الشر والنصيحتهم یعنی مؤمنان لچ د يرول د شر دی وسړینا او هغه ته نصيحت کول هغه دغه باب نه دی لکه چې سړی د فلان کې ځان بچ کړي د مزید د نقصان دی لکه اوس مشاورت کول په مساهرت انسان کې الکه یو سړی سره چې د مشوره ورکای چې د سخر کم کنه دل لور ور کم کنه دل زوینا وادو کوم د فلان کې نه کنه یا دغه سره مشارکت کوم کنه پارټنرشپ په کاروبار کې کوم کنه یا هغه سره امانت کېدم یا نه یا هغه سره معاملې وکم وغیرہ ذالک نور ځای خبري نو په دې کې مشاورت لپاره کتا خبره وکړه ناغه په غیبت زمره کې نه داخليږي او دغه نه جرح شهود عند القاضي قاضي په عدالت کې شهود باندې جرح کول هغه دغه باب نه جایز ده او جرح د روات او حدیث هم دغه باب نه چرای باندې ته جرح کوي د غیبت نه دی لکه د غیبت نه دی او دا جایز دی بل اجماع بلکې واجب دی یعنی حاجت تحت لکه حاجت تحت دا واجب هم دی بازي هغه دا دی ومنهما اذا را متفقا يتردد چې تا ولید یو فقہی سره چې هغه بار راځي چا سکه لکه فقہی سره روان دي چا سکه اله مبتدین بدعتي سره روان دي یا فاسق سره او یا خزن العلم دغه علم حاصلې او د یریږي چې دا سینه د متفقه چې د ضرر حاصل کې بدی سره نغوت نصیحت کو په حال دی دغه د حال په دې شر سره چې د مقصد نصیحت کول لکه اور حسد وغیرہ احتقار وغیرہ مراد نه ولکه دا جایز دی. او پنځم چې دا دی چې مجاهر وي فسق یو سړی جهر کوي په فسق سره فاسق ته جهرن یا په بدعت سره نو جایز دی د ذکر چو کې پس سره په جهر سره دغه بده بیان کې لکه او یو بیان کې شپږم چې د تعریف ته یو سړی چې معروف دی په یو وصف سره داسې وصف چې هغه دلالت کوي په عیب باندې لکه امام عامش خو چې د شمکور ته وي اته عامش ولغه مشهور پاګی دی یا عارج ګډ دی یا اسم کون دی اعور یعنی کانا دی احول چپا دی وغیر ذالک نو دا طویل شغه په دې مشهور دی نو دا غیبت په زمره کې نه داخليږي نو دی باره کې مولانا عبدالخیف فهازی سته اسباب دا شپږ اسباب دي ويلحق بها غیرها او دې سره لګي نور هم لکا مما يناظرها ويشابهها چاغه دي هم مثل وی مشابه وی او دغه دلایل په کتب حدیث کې مشهور دي په کتب فن کې دالی کلی شوی دي اور انشاءاللہ سبحانه وتعالی سبا او بیا په دې معنی ایقات نمبر 2 باس کېږي هر ورځ به سبق انشاءاللہ چلےږي او تاسو ته دا دغه اطلاع عن دا عرض دی چې تاسو په هغه ټیم کې دا سبق راخې د ماخام نو اخلا ماستنه پوری او انشاءاللہ ټول کې کتابونه به تاسو ته ما چې کله دا سلور کتابونه خلاص کړل بیا به تاسو ته تخریج کار شروع کوم اور انشاءاللہ چې کوم مشارکین دې موږ سره په دې کې نو اغلو باقاعده سند به ما ورکو د تخصص فی الحديث او بل موږ څخه سند عالی دی هغه سلۃ الخلب بموصول السلف نو هغه به ان شاء الله تاسو ته راکړی شي او دارنګ لو تبقى الحیات ترجى الملاقات